یو لور هغه چې کوم دی د خپل پلار کره اوسېږي نو پلار او مور لاندې چت کې پاتې کېږي او دا لوري په بره چت کې پاتې کېږي په دویم چت کې. دغه خاوند چرته په لوی سفر باندې روانو نو د خپلې ښځې ته وایي چې ګوره زما د راتللو پورې به ته د کور نه نه وځې، زما د اجازت نه بغیر ته به د کور نه قدم هم بار نه هلي. او چې څومره اخراجات ضروریاتو هغې ورته برابر کو خاوند دې لاړ. څه موده تېره نه وه چې زما عزتمندو د دې زنانه پلار بیمار شو. چې پلار یې بیمار شو د خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کس راولېږو چې یا رسول الله خاوند راته اجازت نه دی راکړی او خاوند مې په سفر تلی او ما ته ویلي دي زما د اجازت نه بغیر د کور نه به نه وځي. اوس مې پلار بیمار دی نو د پلار تپوس کولی شم که نه شم کولی؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې د خاوند اجازت نشته ته د پلار تپوس هم نشي کولی، بې اجازته به د کور نه نه وځي. واوره بیا زما عزتمندو څه موده تېره وه چې پلار یې وفات شو. بیا پیغمبر علیه السلام پسې درخواست ولېږو چې یا رسول الله مخکې مې پلار بیمار و اوس مې پلار وفات شو وړي یې رانه قبر کې ږدي خښی یې همیشه دپاره د پلار د مخ زیارت به په ما باندې بند شي، اوس خو راله اجازت راکړئ چې د خپل پلار دیدار وکړو. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې د خاوند اجازت درته نشته د کور نه به بهر قدم هم نه هلي. خو هغه منونکې زنانه وه دا اوسنۍ د خاوند چېرته پروا کوي، دا اوسنۍ چېرته په مسلو باندې عمل کوي. والله چې تورات زبور انجیل او قرآن هم ورته ختم کړي که نه خاوند غریب بې خبره نه دا به پلار کره ناست دی. دا سیده که نه ده؟ خاوند غریب ته اډوله نظر نه کوي. په الله قسم که ته د پلار کره ځې که رشته دار کره ځې د خاوند د اجازت نه بغیر ووتې تر کومه پورې واپس کور ته راغلی نه په تا د الله لعنت ورېږي. دا زنانه به څوک خبرې څه د زنانو نه سیسټم ګډوډ دی او څو د نارینهو نه ګډوډ چې دې نارینهو د خپلو زنانو ته دین نه دی ښودلی. نو زما محترمو هغه زنانه منونکې زنانه وه هغې خبره ومنله. اوس خو پیغمبر علیه السلام نشته که نه، اوس خو صحابه نشته که نه، تابعین نشته، نو د پیغمبرانو وارثان شته که نشته؟ نو د پیغمبرانو وارثان واعظ او نصیحت کې هم دا خبره کوي چې د خپلو خاوندانو عزت وکړئ، احترام وکړئ، ادب وکړئ. الله لوی مقام ستا خاوند ته ورکړی. والله چې دی خاوند ونه بخلي الله دی نه بخي. خاوند نوم د الله نوم دی. الله رسول فرمایي د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي. ما به ښځو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. نن دا خاوند غریب به پش لا چې په هغه بلا واوړي خاوند ښځه چې کوم دی په کرسۍ کې ناست دی او خاوند یې لکه د خادم غونده کې ورشه اوبه راوړه ورشه دا وکړه ورشه ماچس راوړه ورشه مالګه راوړه داسې ګرځئ را ګرځئ. الله دې داسې بلاګاو نه موږ ساتي. الحمدلله زموږ بیبیانې خو جنتیانې دي په پټو سترګو باندې وش نه بازارونه کتلي نه چې کوم دی بس پایه عزت کې زموږ په کورونو کې موږ ته ناست دي. نو زما عزتمندو هغه زنانه منونکې وه خبرې ومنله او چې خبرې ومنله پیغمبر علیه السلام ته الله وحی وکړه. د هغې نه بعد پیغمبر علیه السلام هغه زنانه راوغوښتله ورته وایي د هغه پلانکي لور راوغواړئ چې لور یې وله راوغوښتله وایي یا رسول الله موږ حاضر یو. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې تا ته د خوشخبري وي تا د محمد رسول الله خبره ومنله، تا د خپل خاوند د اجازت نه بغیر د خپل کور نه بهر قدم وانه خستلو. الله رب العزت ته د عمل دومره خوښ شو چې ستا د پلار مغفرت یې پرې وکړل. ستا د پلار مغفرت یې پرې وکړل. په دې عمل باندې ستا د پلار بخښنه او که دې د پلار تپوس کړی وی د پلار زیارت یې کړی وی نو څه به پرې. زما عزتمندو د خپل خاوند په منلو کې په خبره منلو کې د پیغمبر علیه السلام په خبره منلو کې د دنیا او د آخرت خیرونه دي. ها یو خو د ګناه حکم خاوند کوي د شریعت نه خلاف نو د ښځو ته زه حکم کوم د ښځو ته زه دا خبره کوم چې په دې صورت کې به د خپل خاوند خبره نه مني چې په هغې سره الله خفه کېږي. د شریعت نه خلاف حکمي اکثریت داسې شته چې خاوندان د خپلې ښځې غلط استعمالوي، د خپلو ښځو نه غلط ډیمانډونه کوي. زه خبره ډیره نه واضحه کوم، ماله میسیجونه راځي پېښ وي والله چې دماغ بدله حیران کی حق حیران به وي خاوند می بیا را سره خبرې نه کوي، بیا را کور ته چې کوم دی خوراک رزق پیسې اسم پېښ دی به الله ته نه مخامخ کی. دا چې کوم پښتانه
زما عزتمندو په دې ټیک ټاک باندې فحاشي په فیسبوک باندې دام د چا لوريان دي کنه د چا خويندې دي د چا میندې دي د دې بم نارینه وی کنه بھائی نو بازي تا زما عزتمندو دوس وي دوس چې هغه په دې خبرو باندې هیڅ پروا نه چې لوري سکی مور خزه سکی نو زما عزتمندو منګ نارینه دا خپل زنانه په کنټرول کې راولو هر سړی د خپل کور وزیر اعظم دی او زما عزتمندو چې موږ خپل کور په کنټرول کې کو خپل میندې په کنټرول کې کو خپل خويندې په کنټرول کې کو نو ان شاء الله دا ټول سیستم به جوړیږي ها نن خو د فیسبوک او د انټرنیټ او د سوشل میډیا دور دی پښ خاون به خبر هم نه او زما عزتمندو د خزي ویډیوګانې به په فیسبوک باندې چلیږي خاون به خبر هم نه نو زما عزتمندو دا ټول زمون تعلق د سوشل میډیا سره دی د معاشري په اصلاح باندې اکثریت دې خبرو ته ضرورت وي